Bismillahirrahmanirrahim. زما نوم فیاض خان دی، د پلار نوم مې عباس خان دی. زه د دولتپورې کندې دولتځای اوسېدونکی یم په دري. خو اوس نن سبا په دې حسین آباد کې اوسېږم لنډ ماسکول سره، مېراني ججي سره. په دولتپوره کې زما په دري جایداد کې 50 ور دی چې هغې باندې ته 5 دوکانونه دي. نن سبا په هغې باندې زما وراره ضیاءالرحمن، سمیع الرحمن چې ناماس خان زامن دي قابض شوي دي. مدرسې مې جوړه کړه زما په دوکانونو. نوم یې ورته کېښودو باچا خان بابا مدرسه. دا تجاوزات دي، دا زما ذاتي جایداد دی. ما سره دا دغه شته دی، پر نمبر یې شته دی، انتقال زما په نوم دی. دا زما ورېرونه دي، خو زما خپل بچي نشته. په دې وجه باندې که سبا زما ډېته شو، زما وروڼه 2 ژوندي دي، خور مې ژوندی ده، وراثت پای ته ځي. زما وروڼو ته نه ځي، په دا وجه باندې را قبضه کړې ده. او زه د آی جي پي صاحب نه، چیف جسټس صاحب نه او ډي پي او 400 نه انصاف غواړم او ورسره تحفظ هم غواړم، ځکه چې دوی مخکې زما په کور باندې ډزې کړې وې، همدې ضیاءالرحمن او سمیع الرحمن. او بیا ما ځکه رپورټ مو وکړې چې زه دوی دونه دباو کړم چې ما ته یې که رپورټ نه وکړو موږ تا مړ کړو. زما خپل بچي نشته، زه هم دغه یو سر یم. او مېراني ځای به زما لپاره څوک کړي؟ هېڅ هم نه شو کولی. غریب سړی دی هغه، دونه یې چې دا څوک دې ځای را کړی دی، هسې نه سبا رانه دا کور هم قبضه کړي. نو زه به مېراني دوی له بیا کور اخلم که نه ځان به ساتم. زه خو یو پنشني سړی یم، پنشن نه لرم او پای ګزاره کوم. والسلام. دا مولانا دی مفتی ضیاءالرحمن، نوم یې غټ دی. کاکا دا وایي د تاسو چې کومې مدرسې والي سره خبره کوئ که نه، تاسو وایي چې خلکو باندې ځای قبضه کړی او په زور یې قبضه کړی دي. دا ټول ځای 50 مرلې دی، دا مدرسه په دونه ځای باندې بیا جوړه ده. دا مخې ته ده، دا په 1.5 مرله کې 5 دوکانه دي په فرنټ روډ د پاسه. نه دا ستا ټوټل ځای دغه په څومره دی مدرسه؟ دا 50 ورلې دی، نو دا 1.5 مرله به تېوځي. په نور ځای ټوله مدرسه ده؟ په دې ټولې باندې چې قبضه راکړله. قبضه نه مدرسه دی؟ او چې مدرسه چې ده دا 1.5 مرله کې راځي. تقریبا 5 دوکانه دي، هر دوکان چې دا 10 فوټه دی، 8 فوټه او 10 فوټه. د هغې له د مدرسې نوم ورکړی. او چې مدرسه ما پې د پاسه آبادي کړو، خوا کچو. او نن سبا چې نو هغه د وغورځوله دا 8 مهینې وروستو، او ده پې لنټر واچو. او دوی باندې ما یو 10 مرلې ځمکه په سمیع الرحمن خرڅه کړې ده، او د هغې م ورسره 3 لکه او 6 روپۍ بقایې دي. که ده لنټر اچولې دی، که ده پلستر یې کړي دي، نو دا هماغه زما پیسې دي، زما په پیسو کوي. د دوکانونو کرۍ چې دا د مۍ له میاشتې نه واله تر اوسه پورې بیا ما نه راغوښتې، دا دوی اخلي، مچولې وړي. په دې پټي کې شاته چې کوم د پلاټ نه علاوه ځای دی، زرعي ځای دی، پکې هغې کې جوار کرلي او خرڅ کړه 100,000 روپو. څومره دوکانونه دي کاکا؟ دا 15. یعنې په 15 مرلو خوشه، په 10 مرلو خوشه باندې مدرسې جوړه کړې بره چت باندې؟ نه دي، 10 14 مرلې دی، شاته پکې بنیاد ما اچولی 10 14 مرلې دی. اوس کاکا په دې کې به تا جرګه مرکه دا پکې شوي دي؟ او چې زما له کلي 2 کسان تېرو، چې یو پکې عارف دوکاندار استاد مشهوره روډ باندې دی، د خدای د رضا لپاره تلو. ما نه صرف تپوس کوو چې مونږ ولې ورځو. او یو نسیم دی زما د کلي، دواړه تلو. نو ضیاءالرحمن ورسره سب دا خبره وکړه چې یاره ترم دی خیر ده، خو پیسې به ولې چې ته ورکړو. هغې یې سره رضا راولېږل. بل زما یو ورور دی پولیسوالا دی، ریټایر دی، او وایي چې دا ټول جایداد زما دی. نه حالم کې زه خپل ورور ته هم دا وایم چې ستا خپل جایداد خو نشته، ستا کیسه چې واخله زموږ پلاټ ستا ښځې پسې مهر لیکلي، ته د خپل مهر ستا خو سره جایداد شته نه، تا خو ښځې پسې اخیستلي دي، ښه لیکنې ورکړي، په اسټامپ باندې لیکل ورکړي شي په نکاح کې. څه زما د ځمکې څه ذمهواري اخلي؟ ښه د دې نه علاوه دي او بله ورځ یې په 18 لک روپۍ باندې مشترکه ځای خرڅ کړی دی. هغه زما حصه هم ده، د دغه نورو وروڼو مې هم ده. دا یو شاملات وو د چا د مارکېټ مخې ته وو. هغه یې بله دې مولانا صاحب ضیاءالرحمن په 18 لک روپۍ خرڅ کړی دی. زما حصه خو د سره مني نه، او نورو ته وایي چې ستاسو کوم او دا مونږ جومات ته وقف کړي دي. غټه خبره پکې دا ده، زموږ خپل جومات شته دغه دی، زموږ والده چې مړه شوه، نو موږ خیرات کوو
مله ما راته وایي چې خیراتونه مه کوئ دلته نوی کلی جوړ شو د هغې جومات پېښ کړه تاسو جومات ته ځای ورکړئ چې مونږ مشترکه ځای ورکړی دی بیا د هغې په منځ کې یو واده وه د اوبو هغه واده چې وه نو هغه چې راپارکوله نو زما د حصې نه ما د خدای د رضا دپاره ورکړې ده دا که مشترکه ځای چې اوس خرڅ شو په 18 لک روپۍ په دې کې زما خیال دی چې د سوکړ یوسف جان هم راغلی دی جرګه وه پکې ښه غټه جرګه پکې شوې دوی پکې دوکان مخې ته جوړ کړو او دوکان وغورځېدو او په 18 لک روپۍ او زما نوم خو چې اخلي نو دا خو مونږ سره څه نشته وراره مې دی وروڼه مې نه وي یو ورور مې نه وي بل مې نه وي نور وروڼه مې نه وي صرف زیورآباد وي چې د ده مونږ سره هېڅ ښه قصه نشته کاکا د یوې خبرې وضاحت لږ ده وکړه څنګه چې ته وایې زما ورور د پولیس کې دی او د هغه ځمکه عیسه چې کومه وه د پلار د طرف نه هغه د هغه ښځې پسې او مهر ته مهر لاړه دغه شان به هغه تا هم یاد دی چې د عیسه خو به هم د ده ښځې پسې تېري نو آیا دا ځمکه تا په پیسو اخېستې ده ځان له بېله که نه دا هم د پلار د طرف نه عیسه ته پلار دواړه اخلي بلکل زما په دري جایداد دی دا دغه راسره شته دی او دا داسې خبره ده چې ما یو مطلقه ښځې سره واده کړی دی نه یې که خو نه بیا زما خپل حساب کتاب وکړه مشران نو دا ما کړي زمونږ دشمني تېره شوې ده دا وخت بیا ما واده کړی ښه دې کې په دې دشمنۍ کې دي چې کوم د ده واده شو زمونږ د دې ورور او د ده د واده په دویم وار مونږ ته دشمني جوړه شوې وه د ده څه کاري وه ما ته والدې را کړو او دې خرڅ که په یقغون کې مو محرولانو پای باندې سي جارې وکړې جدي ما نه د کیس بیا زه پکې ګرفتار شوم دغه کیس پیسې مې دې پولیس والا روانه اخیستې بیا دي چې جوړه کېده د پلار په سر باندې د رور په سر باندې دوی جایداد واخیستې دي هغه یې خرڅ کړه په وخت سره ارزاني و 35,000 روپۍ هغه پیسې مې دې خوړې دي اوس بیا زمونږ د ماما زامنو په سر دا دشمني جوړه شوې د هغه نوم بادام دی هغې سره لانجه دې ځای روان واچوله او 6 لک روپۍ ترې واخیستې دي نو زما پکې څلورم سبا ما 1,25,000 هغه زما ښځه ژوندۍ وه دونه مې راوړي چې پورته مې ایښي دي که شمارلې قدرې وي او یا ما شکلې دي هغه جاڼی ښځه وه ما ته یې چې نه ته رور او پلار مه خرڅوه کورونه دې کوي به ته پاکه ساتې زوی ځان سره کړی دی خپل ګاډی نو او پکې لاړې په غونډه به پیسې راوړې ګواه نه دې شته مولانا څنګه دومره زورور دی دا دونه زورور دی چې دي نواهر دی د شکیل بشیر دي دا سانحه راغله نو په دې کې یې اعلان کړی چې ما سره 300 کسان زه به تاسو قربانولی شم دونه زورور دی نو زه خو کمزوره سړی عمر مې 70 سال دی د جیلونو نه یم د تاڼو تحصیلونو نه یم زما په کور یې ډزې وکړې ما د خپل حیا دپاره خپل کمزور یم د کمزورۍ د وجې نه ما نه تاڼه ته راغلی وم نه تحصیل ته راغلی 300 کسان سره کم دي دا ورسره یې دی پاتې دی وایي د ده له خولې خبره ده مونږ دا نه وایو چې د دې ځمکې دا ریکارډ چې دی که نه سرکاري کاغذ انتقال دی جی جی د کومه ځمکه چې تاسو یې جی. انتقال د چا په نوم دی؟ زما یې زما د خپلې دا کوله وکړئ چې عمرې ته راشي دا پر نمبر یې دي او زما نوم پکې دي دا رشته دا د دې والد صاحب زما د پولیس والا ورور مونږ سره دا چې کله مونږ د وراثت انتقال کو دي را سره کړی هم نه دی زما مشر ورور ظرف خاني نوم دی ما هغه کړی دی زما پکې دا ځای نوم شته چې زما په نشاندهۍ باندې دا انتقال وشو د وراثت او ستا باقاعده ستا جایداد د 50 مرلې هم پکې لیکلي دي نه دي دا خو زیات کړ ما خرڅ کړی نو که نه تا خرڅ کړ خپل حصه مې اخیستی اوس دا 50 مرلې ستا پاتې او دي پاتې دا نه دوی نیولې دي راندي په زور نیولي دي ثابت شوي دي او زما هېڅ وخت کې کېږي بس دلته که یو کس یم او بس له کابل او چې دوی وي چې څوک نو دلته شته نه د خدای خو مې شته که د الله نه بیا زه غواړم د دې نه